اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. قبل قدر سامعینو ناصرین، غواړم تاسو ته یوه ډیره مهمه نکته څه ښیم، هغه د تقیه. تقیه څه زیات تقیې ټکي مشهور دی او ایشیاو یو طور امتیازه دی، خو ځینې وخت کې غیر شیاو طرف نه څه کوم یو غیر منصف دی، انصاف کې نشته دی، هغه یو کتاب شکل کې، لیټریچر شکل کې، سپیچز تقریرونو شکل کې، ویللې شکل کې، هغه دې شي باندې ډېر زیات اعتراض کوي. څه شیعه څه دی مثلا هغوی مو سره یعنی صادقانه زندگی نه کوي، ځکه نه کوي چې دوی تقیه کوي. نو تقیه وجې نه مو دوی سره یو ځای زندگی نشو کوی، یعنی دوی سیکریسي زیاته دی، سیکریټ پوینټ یې دوی زیات دي تقیه وجې نه. غواړم دې باندې څو خبرې تاسو سره وکړم چې کوم غیر شیعوي خصوصا انصاف والا اهل سنت کې شته دي، ډېر دي چې هغه واورېده خبرې سوچ ورباندې کوي، غور ورباندې کوي، هغوی ته هم یې دا خطاب دی، خپل شیعو ته هم دی. څه په کار دی یو خو دا دی چې څومره خبرې وي، اختلافي مسلې څه کومې دي، هغه په کار دی اخلاقي دایرې کې وي، اخلاقو دایرې نه بهر نه وي. د یوه نکته دی. دویمه دا دی چې کله یوه خبره د واورېده په کار دی چې چا وکړله، منبر نه وکړه یا فیسبوک کې راغلله، فورا اټیک کوله، یو هغه سره هغه کافر کوله، اسلام نه وبسله نه دی په کار دی انسان خپله ونې ریسرچ وکړي چې یاره دا شی مو کتابو کې شته نشته دی، یا د شیعه څه د تقیه یایي د کوم بیس باندې یایي، په کار دی دې شي نه اول سړی ځان پوه کړي، هغه نه بعد اعتراض حق حاصل دی. زه بیا یو کمنټس کې ته اعتراض کولی شي، حق تو دپاره حاصل دی، خو په کار دا دی چې هر شي باندې مونږ غور وکړو. اول دا چې یو شی دا ذکر کېږي چې تقیه مثلا هغه د منافقات دی، یعنی شیعه په خولې یو څه یې په زړه بل څه دي. الون کې تقیه منافقات سره فرق دی. منافقات چې په خولې د یو څه په زړه د بل څه وي، مثلا خولې باندې چې پیغمبر رسول دی خو په زړه یې نه مني، خولې باندې چې خدای شته خو په زړه یې نه مني. تقیه بالکل دی اولټ دی. تقیه نه مراد دا دی چې په زړه پیغمبر مني خو ظاهرا ځنه مشکلات وجې نه انکار کوي، په زړه الله مني وحده لا شریک له، خو ځنه حالات وجې نه مجبورۍ وجې نه چې مثلا نه خدای دوه دی یا درې دی یا زه مشرک یم خدای نه منم. ژبې نه یو هلته یایي خو زړه نه اقرار کوي، یعنی ژبې باندې انکار کوي خو په زړه اقرار کوي. لہذا تقیه منافقات سره فرق شولو. دا اول نکته ډیره مهمه ده چې هیڅکله تقیه منافقات سره یو ځای نه جمع کیږي. منافقات په زړه انکار، ژبې نه اقرار، اما تقیه ژبې نه انکار، زړه نه اقرار. تاسو وکړئ قرآن مجید آیات تاسو ذکر کوم، خو ایډریس مستند ایدی اهل سنت والجماعت خو سټینډرډ کتابونه دي چې هغه واقعیات راغلي دي. الا ان تتقوا منهم تقاتا، سوره ال عمران آیت نمبر 28. ایدغ زیل کی تقی باس راغلی دی. کمو انصاف نکار وخلو مت صرف دای کی وا آیا هم کفی دی ادین مو اعمال وکو. چې دغه ای کسی ای سوره ال عمران آیت نمبر 38. ابن جریر طبری و ابن حاتم دوی څه دی دا روایت ابن عباس نه ذکر کوي. څه تقیه چې دی بالکل سموسه د تویله باندې دوی بحث کوي. سویتی جلال الدین سیوطی څه تفسیر دی دور منصور، یا بیهقی څه کوم کتاب دی سنن بیهقی او مستدرک حکیم، دغ کې راغلی دی څه ژبې باندې انکار وکړي ځنه مجبورۍ ووجې نه، اما زړه نه ته اقرار وي. لذا تقیه تعلق صرف او صرف ژبې سره دی. دین علاوه اب بن حمید حسن بصری نے روایت کی چې دا سنن بهقی کې دی چې تقیه ورځې قیامت پورې جایزه ده. اوس که څه دا خود حسن بصری آئی. دین علاوه دور منصور سیوطی یو بیا هغه ته ذکر کوم چې هغه باقاعده چونکه قرآن سبعه سے کوم دی، قرآت سے کوم کوي زبر زیر والا چې هغه تحریف نه هټ کر دی، هغه یایي چې الا ان تتقوا منهم تقاتا په ځای هغه تقیتا یایي، یعنی ایدی کا مو اعراب ورکو زبر زیر سے یایو تقاتا په ځای د تقیه دی. یعنی هغه کسانو د لپاره اجازات شته یا هغه مستثنا دي دغه خبرې نه
هغه تقیې وجې نه مثلا انکار وکړي د خدای یا د رسول. دا یو بیا د ته څه سویتی دور منصور تفسیر کې لیکلی دغه طرف ته رجوع کولی شو. عبدالرزاق ابن سعد طبقات ابن سعد هغه کتاب مشهور دی، ابن جریر طبری، ابن ابي حاتم، ابن مردووه دا روایت ذکر کوي. حاکم څه دی مستدرک کې دا روایت صحیح ګرځولی دی. بهقي هم خپلو دلایلو سره ذکر کړی دی چې کله د مکې مشرکانو عمار ابن یاسر کسه یاسر پلار و د شهید کو، مور سمیه و ته شهید کړله، عمار ارست شولو وی نیوللو مشرکانو. نو عمار ته هغوی داسې وویله چې ته به اوس پیغمبر ته زیاړې کوې نعوذ بالله او مشرکانو کوم معبود دی هغوی به تعریف کوي. نو لذا عمار یاسر مجبور شولو، عمار ابن یاسر مجبور شولو چې هغه دا کار وکړلو. یعنی هم د مشرکینو کوم خدایان و بتان و هغوی تعریف یې وکړلو و هم پیغمبر نه انکار شولو، رسالت نه انکار شو، خو ظاهر کې انکار شو، ژبې نه انکار نه و. عمار پیغمبر صحابي دی. عمار باندې دا خبره ډیره درنده راغلله. پیغمبر ته راغللو ویله یا رسول الله زه خو پرېښم خو په دغه شرط مو ځان ته نه خلاص کو. نو اوس پیغمبر ته څه وتکا څه که چیرې سوچکه دا جمله ډیره مهمه ده، که چیرې دینه بعد هم دغو مشرکانو تا سره زبردستی کوله لذا ته بیا هم اندسې وکه، بیا یې انداسې وکه، یعنی ته زړه کې د اقرار د خیر د ژبې باندې انکار وکه مجبره یې وجې نه. لذا د آیا نازله شوله سوره نحل 106 نمبر آیا څه شیعه دغه نه استدلال کوي. من کفر بالله من بعد ایمانه، چا الله باندې ایمان نه بعد کفر وکړلو، الا مگر من اکره هغه سړی چې هغه مجبورۍ وجې نه انکار کوي، اکره مجبور دی، وقلبه مطمئن بالایمان خو زړه ایمان وجې نه مطمئن دی. لذا داسې کسانو نه مستثنا دي. پس دغې آیې ذیل کې ما درته ویل څه طبقات ابن سعد څه طبقات الکبرا نه ورته وایي، عبدالرزاق ابن جریر طبري دا ټول دغې آیې ذیل سره چې ثابتوي تقیه ثابتوي. څه تقیه شوي دی، عمار یاسر کړي دی، بې عنوان صحابي د رسول او پیغمبر ورته یې څه بیا هم داسې وشوله ته بیا لا شکوه شي. دین علاوه نور روایات هم کثرت سره موجود دي چې دا ټوله روایات دغه وخت کې ذکر کوله وخت مو نه خلي. خو زه دې حوالې سره یو کتاب تاسو ته ښیم، حکم اذان دی، ډاکټر تیجانی سماوي سکوم د تیونس والا دی، هغه یو چیپټر دی حوالې سره تفصیل سره لیکلی دی. که واقعا شوق لروي دغه کې هغه ټوله ایډرس ټوله منابع څه مو ورته یایو هغه موجود دي. لذا دغه آیې څه مو درته عرض وکړلو څه زړه باندې اقرار خو صرف ژبې باندې انکار، دا تقیه شوه، منافقت نه جدا شو. که شیر منافقت وی په کار دی عمار یاسر ته پیغمبر کریم ویله څه ښه نه کوي، بلکې پیغمبر کریم ورته کا څه کوم کار دی وکړو ښه ده وکړلو. لذا تقیه د صحابي سیرت او پیغمبر ور باندې ریکمنډ کوي. دین علاوه جلال الدین سویتی الاشباح والنظائر کې یو روایت ذکر کوي چې فقه کشي حالات کې یعنی انسان انتهایی فقه کشي کې دی، نغه مردار ولا غوښه خوړی شي، شراب کې یوه لقمه کوای شي، مثلا لقمه کې ډبو کې لمدای کې او کفر ولا کلمه ژبې باندې جری کوای شي. دا اجازات ورته شته دی. کچیرې د موارد د سیدي ځایونه داسې څه مجبورۍ والا وي. لذا دغه جلال الدین سویتی هم الاشباح والنظائر کې مجبورۍ حالات دپاره لکه څنګه مردار غوښه جایزه دی، کلمات کفریه هغه اظهار کوله هم جایزه دی. یو سړی کفارو کې ګیر شولو او خدای نه غواړي چې لا یکلف الله لا یکلف الله نفس الا وسعها، خدا دې علم دا نه غواړي چې تونې دوره تکلیف وشي چې هغه تو واس نه بهر وي. دوره داسې هغه نه کوي چې خامخا هغوی تونه ګوتې کټوي، تونه نکونه کټوي، تونه پستکې بېلوي. خدا دې علم دا نه غواړي. پروردګار متعال اراده دغه دی
چې دغه دین هغه شریعت سهله او سمحه ذریعې سره مخ ته لوټ شي. لذا جلال الدین سیوطي هم مجبر حلقې تقیې ذکر کوي. خو په دې کې دا اعتراض راتلی شي چې خو شیعه بیا چونه تقیه کوي. کسه تاریخ که مو پړاو کو ایشیاو ډېر سنګین ادوار تیر شوي دي. بني امیه دور، بني عباس دور، کټن مراحل تیر شوي دي. هغو کټن مراحلو کې شیعه مجبور و څه مجبورۍ وجې نه هغوی به د علي خلافت ذکر کوی نه شو، اظهار نه شو کوی. څه که چیرې شو دا ویله چې علي خلیفه بلافصل دغسې ورسه مولا حسن مولا حسین دی، بس یې هغه اندو جرمه کفي و چې هغه به زندانو ته تلل، به جیلو ته تلل، هغه به قتل کېدلو. بني عباس دور کې، بني امیه دور کې تاریخ لیکلی دی، ټوله ډاک دی. تاریخ نه شو کې انکار نشي کوی. حتی دغه دور کې وکسه هم نن دغه الزام مو باندې لګېږي چې شیعه ویلې علي ته خلیفه بلافصل نه یایي، دا نشي ویلی. یعنی دغه دور کې دا شی کېږي. هغه سنګین دور و چې مجبور و شیعه څه دی هغه ظاهرا هغوی به مجبور شول. ائمه اطهار علیهم السلام به د هغه ورته ویل چې نه، هر ځای کې هم دغو ظالم جبیر ډکټیټر بچیان یا هغوی چې کوم هم نوا دي هغوی په مخ کې ځنه شیو اظهار یا ایمو ولایت اظهار ما کوئ. مجبور به دغه شی لکه څنګه شیعه چونکې اقلیت کې و، کمزوري و، دا تقیه هغو دپاره ډال و، یو سپر و. او دې سره سره یو عام مسلمان دپاره هم یو سپر دی چې هغه کفارو کې گیر شي. هغه څه کوي لکه دغه ایمو درته ذکر کړله. بیا هم یو وارې ټولو ته ذکر کوم غیر شیعو دپاره هم چې انصاف نه کار واخیستلی شي، دې باندې بیا غور وکړو، بیا سوشل باندې وکړو، کمنټس کې خپل آرا ورکوای شوي، پوښتنې کوای شي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.